فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دی آیاتونو کې رب العالمین د یو لوی سړي چاغتا امام الانبیاء ویلې شوی دی ابراهیم علیه السلام داغه یو شپږ دعاګانې الله را نقل کړي دي. یو دعا دا ده چې الله په دین د نپوهه غواړم او دا ډیره اهمه خبره ده د قرآن کې چې الله د مخکنو انبیاء څخه خبره را نقل کوي. دا د دې اصل د تاریخ په حیثیت نه را نقل کوي. د ټولو نه اولنی سوال ما و تعالی دا پکار دی چې الله هب لي حکما، یا الله ستا په دین ما پویا کې لګ. نبی چې دا سوال کوي ما و تا دې سوال ته د هر چا نه ډېر محتاج و چې نبی سره د دې نه چې رب العالمین ولا نبوت ورکړی چې هغه داسې سوال کوي نو ما و تا به هم داسې سوال کوو چې ربي هب لي حکما. او دغه خبرې چې کومې دعاګانې امام الانبیاء کړي دي دقه دعاګانې زمونږ د امام زمونږ د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نم نقل دي. زمونږ نبی خپل رب ته هغه هم داسې دعا کوي چې ربي زدنی علما، زما رب زما علم زیات کړي یا الله. دا هغه خبره ده چې د علم د مقام په شان ته یو لوی مقام بل نشته. ځکه د ټولو نه اولنی سوال د دې کوي چې الله مال علم راکړي. دویم سوال ابراهیم علیه السلام دا کوي یا الله ما د صالحینو د نیکانو خلکو ملګری کې، یعنی مقصد دا دی چې رب مال د نیک عمل توفیق راکړي یا الله. چې کله یو انسان ته د الله د طرف نه د نیک عمل توفیق ملاو شي نو انسان د نیکانو په ډله کې راشي. او دا دعا د ابراهیم علیه السلام قبول شوي دي. رب العالمین سورة عنکبوت کې وایي وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. او دا دعا زمنګ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تو زمنګ مور عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د الله د نبی اخیرنۍ دعا دا وه چې اللهم بالرفیق الاعلی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. درېمه دعا ابراهیم علیه السلام ویلی یا الله یو ښایسته رښتینی ذکر په رستنو کې د نه غواړم یا الله. داسې زندګۍ توفیق راکړه چې وروسته هر سړی زما د مرتبې ارمان کوي چې یا الله داسې ما د ابراهیم ملګری جوړ کړي. او دغسې شوې ده په دنیا کې چې هر یو ملت والا سړی هغه وایي زه د ابراهیم ملګری یم علیه الصلاة والسلام. خو ابراهیم علیه السلام څلورمه دعا دا کوي یا الله ما د وارثانو د جنت نه وګرځې یا الله. د جنت
می دسی نصیب کا لکه یو وارث چې هغه د خپل مورث نه میراث وړي او حقدار یې الله مام په داسې خلکو کې وګرځوه چې زه د جنت د وارثینو نشم. پنځمه دعا داسې کوي الله زما بابا جان ته بخښنه وکړي، یعنی مقصد یې دا و الله زما پلار له د ایمان توفیق ورکړه چې د دې په وجه باندې هغه د رب العالمین د بخښنې لایق شي. شپږمه اخیرنۍ دعا یې زما دا اخیرنی ټکی مقصد دی او د دې خبرې لږ وضاحت کوم انشاءالله. اخیرنی سوال یې دا دی چې رب العالمین ته داسې دعا کوي یا الله ولا تخزنی یوم یبعثون، الله د قیامت یو ورځ را روانه ده، ربه ما د قیامت په ورځ د شرم نه وساته یا الله. او بیا یو خبره کوي د قیامت د ورځې د شرم نه دی الله موږ او تاسو ټول بچ کي. شرم د دنیا شرم د دنیا د ژوند سره ختمیږي. الله دې د هر مسلمان د حیا او د عزت او د پردې خیال وساتي. خدا خبر یاد ساته که دنیا کې هر څومره جرم وکړي خو د دنیا شرم دومره شرم نه دی. خدا خبر یاد ساته د قیامت د ورځې شرم ډېر لوی شرم دی. ځکه انبیا علیهم السلام د دې خبرې دعا کوي. ابراهیم علیه السلام وایي ربه ما د قیامت د ورځې د شرم نه بچ کا. داسې ورځ ده یوم یبعثون چې دا ټول مخلوق به پکې راپورته شي. او داسې دعا به زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هم کوله اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب. رب العالمین د دنیا د شرم نه موږ بچ کې د عذاب د آخرت نه بچ کې. خو ابراهیم علیه السلام وایي الله د هغه ورځې د شرم نه بچاو ځکه غواړمه. داسې ورځ ده یوم لا ينفع مال ولا بنون. داسې ورځ ده چې نه چاله مال پیدا ورکوي نه چاله زامن پیدا ورکوي. که دنیا دی مال دی ښه جمع کړی دی که بیخي په سم ځای کې دې م لګولی دی خدا م یاد ساته چې وروسته که مال در پکې نه و که هر څومره مال ولګې خو یاد ساته داسې ورځ را روانه ده چې په دغه ورځ باندې ستا مال تاله هیڅ پیدا نه درکوي لږ. او بیا وایي داسې ورځ ده چې ولا بنون دا زامن هم چاله څه پیدا نه ورکوي لږ. اگر که ستا دا زامن او بچي بد عمل خو پرېږده که بیخي شپه ورځ په سجده باندې رب العالمین ته پراته دا بچي دې په کار نه راځي. په یو شرط باندې به په کار راځي چې زه د دې شرط وضاحت کول غواړم. هغه دا دی چې کله به زما او ستا د قیامت د ورځې د شرم نه بچ کېږو، کله به زما او ستا مال او اولاد په کار راشي، کله به زما او ستا نیک عمل په کار راشي. شرط به پکې دی الا من اتى الله بقلب سلیم. چې د قیامت په ورځ چا خپل روغ زړه رب العالمین ته نه پیش کړی، دا خپل روغ زړه الله مخې ته نه ایښودی، دا خپل زړه پاک رب العالمین ته نه پیش کړی، یاد ساته ستا یو سم ستا د قیامت په ورځ باندې په کار نه راځي. بس خبره به دا واورئ چې الله په قرآن کې یو خبره وکړي په دې خبره باندې اول ځان پویه کا چې رب العالمین وایي ما چې کومه خبره په قرآن کې کړې ده ومن اصدق من الله حدیثا. کله رب العالمین فرمایي ومن اصدق من الله قیلا، ما چې یوه خبره وکړه زما په شان رښتیا خبره به څوک وکړي. قرآن دا قرآن په دې باندې ګواه دی چې کوم سړی الله ته روغ زړه نه یې ورکړی، الله ته روغ زړه نه یې پیش کړی، دا سړی چې هر څه وکړي د یو عمل هم د رب العالمین په مخ کې پیدا نه ورکوي. بس او زه دا خبره د دې د وجې نه کومه زمونږ او ستاسو روژه ده مثلا دا ډېر لوی نیک عمل دی او ډېر لوی نیک عمل ولې دی
صحیح حدیث کې راغلی د الله نبی فرمای هر یو نیک عمل چې انسان یې کوي یو په لسه باندې الی 700 ضعف زما استا یو نیک عمل رب العالمین یو په لسه سکه یو په 200 والله یضاعف لمن یشاء کیدای شي چاله د دین زیاتم په یو عمل باندې اجرونه ورکي یو روجه ده خو روجه چې الله فرمایي الا الصوم چې الله وایي فانه لی روجه الله وایي زما دپاره ده وانا اجزي به د دې بدله به زه ورکوم چې رب العالمین به ما او تعالی په روجه څومره ثواب راکوي خو چاله به یې ورکوي رونو هر چاله یې نه ورکوي چې رب العالمین ته خپل روغ زړه نه یې پیش کړی دا خپل زړه دی خپل رب ته سلیم نه یې پیش کړی دا خبر یاد ساته که ته شپه ورځ په سجدو پروت یې که ته همیشه دپاره روجې نیسې که ته همیشه دپاره عبادتونه کې دا خبر یاد ساته سلیم زړه د نه غواړي رب العالمین ستا رب چې دی تا ته داسې نه وایي چې ډېر مونځونه ونیسه مونځونه وکړه ستا رب تا ته داسې نه وایي چې ډېرې روجې ونیسه ستا رب تا ته داسې وایي دا خپل زړه دی د دې زړه تعلق صرف زما سره جوړ کړه چې صرف چې د دې زړه دی روغ و نو بیا ستا یو معمولي عمل هم زما په نس باندې یو چوت مقام لري بس او دغه وجه ده که ته سوچ وکړې دا قرآن چې زما مخې ته پروت دی دا د دې زړونو د شفا او د روغوالي دپاره راغلی دا قرآن الله د دې دپاره اصل کې رالیږلی چې زما او ستا دا زړه به څنګه جوړ شي زما او ستا دا زړه به سلیم څنګه شي رب العالمین په بل آیات کې داسې وایي وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفا الله وایي ما ته نه په مال نږدې کیدی شي اگر که په صحیح ځای باندې ولګې ما ته نه په اولاد نږدې کیدلی شي څو پورې چې رب العالمین ته روغ زړه نه یې پیش شوی اوس روغ زړه څه ته وایي زه لږ د دې خبرې آیا زما او ستا زړونه روغ دي او که نه چې د دې خبرې به لږ سوچ کوو چې زړه م روغ دی او که نه دی لکه قرآن چې موږ ګورو قرآن وایي د منافقانو زړونه بیمار دي قرآن وایي د کافرانو زړونه بل قلوبهم فی غمرة من هذا الله فرمایي د کافرانو زړونه خراب دي الله فرمایي د منافقانو زړونه بیمار دي مؤمن چې رب العالمین ته صحیح عمل پیش کوي اول به د خپل زړه اصلاح وکوي چې زما زړه سم دی که زما زړه وران دی لږ د ټولو نه اول خو د زړه سمون دا دی رونو څو پورې چې زما او دا ستا دې زړه کې صحیح ایمان نه او زما او ستا دا زړه د هر قسم شرک او کفر نه بچ نه دا خبر یاد ساته که ما او تا هر څومره نیک عمل وکړو دا خبره ته سوچ مه کوه چې ګنې ته به رب العالمین نیک اعمال وکړې او ته والله چې د چا دا زړه د شرک نه روغ نه وي د چا په دې زړه کې کفر څو پورې ختم شوی نه وي رب العالمین یوه خبره کوي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا الله وایي د چا زړه کې چې دننه کفر رب العالمین وایي د ټولو اعمالو ته به زه داسې اراده وکړم فجعلناه هباء منصورا د دې ټولو نه به زه دوړه ولزولی شوی وګرځوم کله د دې ځان ته لږ سوچ وکړه ستا په زړه کې خو به شرک نه هر قسم شرک په زړه کې چې هر قسم شرک د چا یې رونو دا اوس د شرک وضاحت نه دی او نه د دې ټیم دی خو دا خبر یاد ساته ستا زړه چې د شرک نه پاک نه وي که ټول عمر روژه نیسي نو دا خبر یاد ساته داسې زړه څه فایده نه کوي داسې عمل بیا هېڅ فایده نه کوي زه د دې د وجې نه لنډ داسې وایم چې څوک ځان ته مؤمن وایي شرک به پیژنې دا خبر یاد ساته وړوکی شرک به هم پیژنې غټ شرک به هم پیژنې وړوکی کفر به هم پیژنې غټ کفر به هم پیژنې که دا خپل زړه دې د شرک او د کفر نه خالي نه وي دا خبر یاد ساته
کله چا په دې زړه کې وړوکی شرک وي، وړوکی شرک دې ته وایي چې یو سړی عمل کوي د دې دپاره چې خلک راته وایي چې دا ډېر ښه سړی دی. محمد رسول الله فرمایي، قرآن فرمایي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. الله فرمایي کدا دې سوچي چې سبا د رب العالمین مخې ته به ورځې، رب العالمین وایي نیک عمل وکړه، خو شر دا دی چې د خپل چرته شرک ونه کې ګورې. که لږ عمل کې دې مثلا روژه دې نیولې ده، الله دې زمونږ د اعمالو حفاظت وکړي. خو که د چا لږ مثلا ځینې چاته لږ داسې ښکاره کوي چې خلک وایي چې پلانکي خو داسې ښه روژه نیولې ده، والله شرک د پکې راغی داسې چې دا طول عمر داسې روجې به ونیسي. یو نبي صلی الله علیه وسلم وایي من صلى یرائي فقد اشرک ومن صام یرائي فقد اشرک. څوک چې د شرک والا عمل کوي دا ټول مشرکان دي. رسول الله فرمایي د ریاکارۍ والا عمل. اوله خبره دا ده یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. الله تعالی خپل زړه روغ پیش کا. زمون پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې فرمایلی دي الشرک فی هذه الامه اخفى من دبیب النمل. په دې امت کې شرک د میږي د رفتار نه پټ پټ چلیږي. الله تعالی وکړه داسې دعا کوا ربا اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم به واستغفرك لما. یا الله کده علم سره شرک کوم معاف میکا، او کو پنا پوی کې شرک کوم او نیم خبر الله بیا می معاف کا. دا دعا هر وخت کې زکه وا اسینه چې زله دې ناروغه نشي د شرک په بیماری باندې. یوازې دا خبره نه ده، یو دویمه خبره الله تبارک زله پیش کو. یو لوی مفسر دی خازن او نور علما هم داسې فرمایلي نیک عمل کوه خو چې د قیامت په ورځ دی الله ته داسې زړه پیش کړی چې ستا په دې زړه کې خو د رب العالمین نه لږه یېره یي که ده. ډېر خلک نیک عمل کوي خو د الله یېره په زړه کې نه یې لږ. او دا خبره هر مجرم چې ګناه کوي والله که د انسان په زړه کې د الله یېره وی نو دې مجرم به ګناه نه کولی. خو دا مجرم ګناه ولې کوي؟ د دې مجرم په زړه کې د الله یېره نشته. قرآن کریم کې د منافقانو په باره کې فرمایي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. دا منافقان د زړه بیماران چې دي دوی د خلکو نه یېرېږي خو د رب العالمین یېره په زړه کې نه یې پرته. داسې په دې ذهن کې نه چې رب العالمین خو ما په هر وخت کې ویني او رب العالمین چې زه دا ګناه کومه چې هسې نه چې رب العالمین مې راونیسي. لږه یو زموږ د دې امت نیکانو، یو زموږ د دې امت صحابه کرامو چې نیک عمل به کاوه، نیک عمل به کاوه د الله نه به یېرېدل، په دې زړه کې یېره وه. نیک عمل به کول او جړل به چې رب العالمین به قبول کړي دا نیک عمل کو قبول به نه کړي. الله په قرآن کې فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. مؤمنان خلق نیک عمل کوي او زړونه رپیږي، زړونه جړیږي، یېرېږي د الله نه چې الله به زموږ دا نیک عمل قبول کړي، قبول به نه کړي. او دا خبرې ته لږ سوچ وکړو. یو ځل عایشې د رسول الله نه تپوس وکړو ویل یا رسول الله دا یاد د هغه چا په باره کې دی چې څوک زنا کوي غلا کوي؟ ویل نه ید صدیق لورې دا د هغه خلکو په باره کې دی مونځ یې کلی دی، یېرېږي چې الله به یې قبول کړي که نه. روژه یې نیولې ده یېرېږي چې الله به یې قبول کړي که نه. روژه یې ماښام ماته کړله، ټوله ورځ یې وږې تېره کړله، خو بل طرف ته ورسره دا یېره ورسره ده چې یا الله روژه خو مې ونیوله خو چې ته به یې قبول کړې او که قبوله به یې نه کړي. او زمونږ د دې امت یو لوی سړی تېر شوی دی ابوبکر صدیق. خباب وایي یو ځل یې خواته زه ناست وم، لږ لږ رانږدې شئ زه بار ملګرو لږ له حرکت وکړئ او شور مه کوئ، لږ لږ راوخوځېږئ. خباب وایي یو ځل
ابوبکر صدیق زما خواته ناستو چې کله ناستو نو ابوبکر صدیق یو مرغۍ راله چنچڼه یا کوتره یا بله مرغۍ په ونه باندې کېناسته او ابوبکر ورته وایي هی ارمان دی یا چنچڼې یا کوترې ارمان دی چې زه ستا په ځای وی ارمان دی ولې ستا سره حساب نشته دا با ستا دا خبرې نه چې د قیامت په ورځ به د رب العالمین تپوس کوي چې دا عمل دې د ما دپاره کړی او که دا دې څنګه دی ستا سره د هېرې خبرې نشته او ارمان دی ارمان دی داسې به ویلې کله به یې د خولې نه وختل هی ارمان دی لیتنی خضره ارمان دی چې یو شین بوټی وی یو ځناور راغلی وی خوړلی وی چې نه راسه حساب وی نه راسه د الله د طرف نه تپوس وی کله بې ارمان داسې کولو دا خبرې به یې کولې دا خبرې یو ځل رسول الله ته ورسېدله چې هغه ابوبکر ارمانونه د دې خبرې کوي چې قیامت را روان دی څه به کېږي په هغه ورځ کې دا خبرې چې رسول الله ته خبر شو د الله رسول باندې رب العالمین دا وحی راولېږله ولمن خاف مقام ربه جنتان د چا په دې زړه کې چې د رب العالمین یېره پکې وي دغسې سړي له الله ډبل ډبل جنتونه ورکوي د دې د وجې نه خپل ځان ته دې کله لږ سوچ وکړه چې ستا دا زړه کې روغ دی یعنې د الله نه یېره پکې ده که نشته عمر یو لوی سړی و او ډېره کارنامې کړې دي نورې خبرې لا پرېږده خو د ټولو نه اولنۍ خبره دا وه چې محمد رسول الله یو ځل ویلې ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه نومونه یې وله ویل خو دغه عمر چې کله شهید کېدو ساه یې ختله خپل بچي ته وایي عبدالله ابن عمر ته عبدالله ابن عمره زما دا اننګې زما دا تندې په دې خاورو کې کېدوه یا لیتنی یا زما ارمان دی زه دې مور نه وی راوړی پته نه لګي چې زما رب به زما سره څه کوي د قیامت په ورځ باندې یو ځل یې ولا عبدالله ابن عباس صاحب راغی عبدالله ابن عباس صاحب ورته ویل یا امیر المؤمنین خفګان مه کوه د ټولو نه اول مسلمان وي اولنۍ مسلمانانو کې او خفګان ځکه مه کوه یا امیر المؤمنین وروسته د نبي صلی الله علیه وسلم صحبت کې څومره زمانه کړی بیا ورته وایي یا امیر المؤمنین د مسلمانانو امیر دنه جوړ شو په ټول عمر کې تا د مسلمانانو سره عدل کړی دی تا د بې انصافۍ ژوند نه دی تېر کړی او نور لا څه کې اوس دې نن آخري د شهادت ورځ ده ته ولې خفې خو عمر څه وایي یا لیتنی لو ان لی ما فی الارض جمیعا ارمان دی چې دا د ځمکې ټول شیونه زما وی او لفتدیت به ما رب العالمین ته پیش کړي وی چې یا الله ما قرته معاف کا یو جنت هم دنه نه غواړم ربه خو ما معاف کا زه به الله ته داسې وایم الله که ما په دې حکومت کې هر څه کړي الله دومره غواړم دنه چې سر بر به معاف کا یېرېږم د رب العالمین کله به یې ویل ای ارمان دی چې حول المطلع دا وروسته د قیامت چې کوم هیبت را روان دی چې دا ونینم او دا هر څه چې رب العالمین ته ورکم خو چې رب العالمین مې معاف کړي قرته بس خبره واوره خبرې ته سوچ کوه خبره مې دا کوله وروره یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم دې زړه کې د رب العالمین یېره پیدا کا زمونږ مور عایشه رضی الله عنها هغه هم د رسول الله بیبي وه او دا زمونږ ایمان دی چې څنګه رسول الله به په جنت کې دغسې به بیبي په جنت کې وي هغه زمونږ مور به کله دومره وژړلې خپل خوری وی قاسم وی زه به بازار ته لاړم بیرته به رالم زما ترور عایشه به په ژړا وه بیرته به هغه شانته او دا آیاتونه به ویل فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم یا الله څه به کېږي د قیامت په ورځ باندې به الله زموږ سره موږ به الله معاف کړي خو معاف به هم نه کړي لکه او دا یو خبره یاد ساته که زما او ستا په دې زړه کې د الله یېره وه د الله یو قانون دی داسې چې الله په چا باندې دوه یېرې نه جمع کوي دا خبره یاد ساته که دې زړه کې د چا یېره وه د رب العالمین د قیامت د ورځې د یېرې نه الله په قرآن کې داسې فرمایي لا یحزنهم الفزع الاکبر الله وایي د قیامت هغه غټه یېره په نیکانو خلکو بیا الله نه راولي یو خبره چې ډېره ضرور ده
چې روغ زړه څه ته وایي ورونو، چې علما یې تقریبا ټول وایي دا هغه دا ده چې د چا دا زړه د بل مسلمان په باره کې روغ وي. بس دا خبر یاد ساته. د قیامت ورځ را روانه ده، ستا مال، ستا اولاد، ستا نیک عمل چې څو پورې د زړه روغ نه و د بل مسلمان په باره کې، روژه دې د سهار نه ماښامه پورې نیولې ده، خو دا خبر یاد ساته که ستا د بل مسلمان سره خبرې وي، مثلا ستا د بل مسلمان سره په دې زړه کې کینه، دا خبر یاد وساته. امام المرسلین محمد رسول الله یو خبره کوي چې هر د زیارت ورځ، هر د ګل ورځ د دې زما او ستا نیک اعمال بر اسمان ته الله ته خیږي، د هر چا دا ورته خیږي. خو رب العالمین داسې خبره کوي د هغه مسلمانانو، د هغه دوو مؤمنانو چې په خپل منځ کې د یو بل سره خفګان دی، رب العالمین وایي چې په دې زړه کې دغه خفګانې ما ته د دې هغه پورې عمل مه راخېجوه چې څو پورې دی د خپل منځ خفګان نه یې ختم کړی وي. او زه چې دې خبرې ته کله سوچ وکړم دا خبر یاد وساته که ستا په دې زړه کې د مسلمان په باره کې خفګانې، مسلمان ته د کینې په نظر ګورې، مسلمان ته د ضرر په نظر ګورې، دا خبر یاد ساته دې آیات نه ویریږه. داسې ورځ را روانه ده چې یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، چې د قیامت په ورځ ستا د زړه د کینې نه پاک نه و، ستا د زړه د مسلمان د بغض نه پاک نه و. دا خبره یاد ساته، ستا عمل ګورې تاله پیدا نه درکوي. په دې خبره باندې پوه شه. ګورې زه چې دې خبرې ته سوچ وکړم والله مؤمن به د بل مؤمن سره به حسدي، د بل مؤمن سره به په د دنیا په معمولي شي باندې خبرې نه کوي. نو تا چې د سهار نه ماښامه پورې روژه نیولې ده او ستا د مسلمان ورور سره خبرې نشته، یا ستا ورسره خفګان دی د دنیا په شي باندې، ته دا تمه مه کوه چې ماښام به تاله رب العالمین ولیکي چې دې له روژه ولیکئ، دا روژې دې له نه لیکي. ته د دې نه مخکې د دې خبرې سوچ وکړه چې صحابه خو څه عجیبه خلک و. بس ابوذر غفاری رضی الله عنه یو ځلې ابوذر غفاری د خولې نه یو ځل یو معمولی خبره د خولې نه وختله، په زړه کې یو مسلمان دی، کمزوری مسلمان نه دی، لوی شان والا دی، خو د رنګ نه تور او مخکې غلام و، بلال حبشي. د ابوذر د خولې نه ورته وختل، داسې یوه معمولي غوندې خبره یې په دې زړه کې لږه غوندې خبر راله. څنګه ویلې؟ یا ابنه السودانیه، د تورې ښځې زویه. صرف دقسې خبره یې د خولې نه وختله. دې زړه کې چې ستا ځان داسې وي که نه چې د بل مسلمان ته لږ ښکته ګورې او ځان ته چوت ګورې، والله ستا دا زړه بیمار دی، ستا دا زړه روغ نه دی. والله چې د چا په دې زړه کې دا خبره یې که نه چې زه د پلانکي مسلمان نه چوت یم او هغه زما نه ښکته دی. د الله نبي داسې فرمایلي. عبدالله ابن عمر د عرفات په ډیرۍ باندې ناست دی او جاړي. شاه ورته ویل ولې جاړې؟ ویل ما ته د رسول الله دا خبره راورسېدله چې لا يدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل. د چا په زړه کې چې د شرشم د دانې عمره تکبر پکې، داسې سړی جنت ته رب العالمین نه ننباسي. د شرشم د دانې د وری د دانې عمره تکبر چې د بل مسلمان ته ښکته ګورې او دا ځان د تا زړه دې ناروغه دی، زړه د خپل زړه لږ سوچ وکړه. زمونږ دین خو څومره مزیدار دین دی. د بل مسلمان ابوذر چې دا خبره ورته وکړه، دا خبره د تکبر خبره وه. هغې ته د دې خبرې پیغورې وله ورکړو چې یا د تورانۍ ښځې زویه. ابو بلال لاړ نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ما ته ابوذر نن داسې خبره وکړه. ابوذر نبي صلی الله علیه وسلم راوغوښته، ورته وایي یا اباذر انک امرؤ فیک جاهلیه. ابوذر ته داسې سړی تا کې اوس هم د جاهلیت صفت پکې دی. هغه ویل ښه یا رسول الله په دې ټیم کې په ما کې جاهلیت پکې دی اوس هم؟ او ویل اوس هم در پکې دی. دا جاهلیت صفت به د ځان نه وباسي. صحابو ته وایي چې خبره وکړه. صحابي
اننګې په دې ځمکه کېښود ابوذر او وایي زما دې په الله قسم وي چې څو پورې بلال زما په دې اننګي خپې نه ایښودې قسم په الله کو دا خپل اننګې د ځمکې نه چوت کما. دا د تکبر صفت د ځان نه وباسمه بل مسلمان ته سپک نور نه ګورم بس چې د چا د مسلمان سره خفګاني په زړه کې دی کینه ده ورسره خفګان دی ورسره اول خدا واوره چې محمد رسول الله هغه سړي ته مسلمان نه وایي چې د کم مسلمان د لاس نه بل مسلمان ته تکلیف رسي د کم مسلمان د ژبې نه چې کم دا چا خبره کړې دا محمد رسول او دا صحیح حدیث دی ستا د دې ژبې نه روژه دې ټوله ورځ نیولې ده او ستا د دې ژبې نه بل مسلمان ته تکلیف رسي والله که دا روژه رب العالمین قبوله کړي ولې ته چې د الله نه یېرېدلې مسلمان محمد رسول الله وایي دې ته وایي چې من سلم المسلمون من لسانه ستا د دې ژبې نه بل مسلمان ته ولې تکلیف رسي. خبر واوره یو ځلې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر سره څه خبرې راغلې خفګان دار چا په منځ کې راځي که لوی شان والا خلک هم خفګان راځي چې خبرې د دواړو په منځ کې واوښتې بس عمر ته کور ته لاړ دلته ابو بکر ما عمر خفه کړو والله که موږ د صحابو په قدم باندې قدم کیدو موږ به جنتیان شو خو موږ له هغه خبره لږ رایاد شي دا خبره چې کله ابو بکر عمر یې خفه کړو عمر کور ته لاړ روان دی ابو بکر پسې وروسته ورمنډې وایي عمره سوال درته کوم ما معاف کا عمره سوال درته کوم ما معاف کا زموږ نن سبا چې چا سره جګړه وکړه د چا سره خفګان او په نر ځینې خلکو باندې روژه مې نیولې والله تا روژه نه ده نیولې که تا روژه نیولې وې چا چې روژې په صحیح طریقې نیولې دي هغو خلکو 15 او شل ورځې مسلسل روژې نیولې دي یوه روژه په یو چربانګي باندې به عبدالله ابن زبیر 15 روژې نیولې محمد رسول الله چې ډېرې مزیدارې روژې وي کله به یې 2 او 3 ورځې خوراک وکړو نه ونه کړو چا به ورته ویل یا رسول الله ولې په مې ویل زما رب ماله خوراک راکوي زما رب ماله څښاک راکوي ته به په دې روژه کې ګناهګار یې ځکه په تا باندې روژه سخته ده. نو چې کله دا خبرې عمر پسې و سوال ورته کوي عمره سوال درته کوم سوال درته کوم عمر لاړ کور ته دروازې جذبه وغې غوسه وله ورغلې وه ډېره ځان پسې دروازه را بنده کړه ابوبکر ته ویل ځه ابوبکر رسول الله له راغی یا رسول الله د عمر سره مې څه خبرو باندې بحث راغی او ما هغه خفګان یو بل سره وکړو خو هغه نه دروازې را پسې را بنده کړه ما ورته ډېر سوالونه وکړه چې ما معاف کړه خو هغه مې نه معاف کړي یا رسول الله سپارش له د دې خبرې والله نن یو مسلمان داسې ونه کړله چې یو چا له لاړ شي ورته ووایي چې زما د پلانکي مسلمان څه خفګان دی راشه ته لاله اوسه جوړه وکړه چې کله عمر دا حال ولیده لږ ساعت عمر هم په خپل کار پښیمانه شو او رامنډه وایي چې ابوبکر به چېرته چې ورته ووایم چې بس ما درته معافي کړې زما مقصد دا دی ورو موږ کو رښتیا خبره دا کوو د جنت سوچ کوو د یوې خبرې دې آیات ته به سوچ وکوئ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم روغ زړه الله ته پیش کوي د دې خپل زړه سوچ وکوئ دا خبر یاد ساته زړه نه د شکه مباسه زړه نه د دنیا مینه مباسه دا خبره مې یاد وساته زړه کې دا وساته چې داسې یو ورځ را روانه ده زه به د رب العالمین مخې ته ولاړم داسې یو ورځ را روانه زه به د دې قبر نه راپورته کېږم داسې یو ورځ را روانه ده ما ته به په دې لاس باندې عملنامې میلاویږي داسې یو ورځ را روانه ده زما د اعمالو طول به کېږي چې کله به د عیسی علیه السلام په مخ کې د قیامت باس کېدو عیسی علیه السلام ویل ما په مخ کې د قیامت باس مه کوئ د قیامت خبره خو داسې عجیبه خبره ده بیا نه زه خو ډوډۍ شم خوړلی نه زه اوبه څکلی شم نه ماله خوب راځي والله داسې ورځ ده چې ابراهیم غوندې سړی وایي اگر چې زه د ازر بچی یم خو زه داسې ورځ د الله نن زما بابا کو نه معاف کېدلو لایق او توفیق د ایمان ورکې ورکړه که د قیامت ورځ راله نو ابراهیم غوندې سړی خپل بابا د رب العالمین د عذاب نه نشي پیش ختمه بچ کولی څو پورې چې هغه خپل رب ته روغ زړه نه یې پیش کړی الله دې زما استاد د زړه اصلاح وکړي الله نه د دې خبرې دعا کوه
چې الله زما د زړه حفاظت وکا. نبی صلی الله علیه وسلم به د ډیر دا خبره کوله، دا دعا به کوله، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا د زړونو اړونکیا زمونږ د زړه ستا په تابعدارۍ باندې واړوه. دا روژه ده. رب العالمین چا سره چې د خفګاني، چا سره چې د په زړه کې حسد وي، محمد رسول الله خپل یو کشر صحابي انس ته وایي چې کله ماخوستن شي او په خپله بستره باندې پرېوځي نو ای زما انسه دا یاد ساته چې د چا سره چې د په زړه کې څه خفګاني هغه ختم کا، او داسې وایه چې بس زما د هېچ چا سره هم په زړه کې بیا ورته وایي وذلک من سنتي، دا د نبي سنت دي. او بیا وایي ومن احب سنتي کان معي فی الجنه. که د زړه نه د بل مسلمان خفګان ویستو د محمد رسول الله سره به یو ځای په جنت کې. الله دې زموږ او ستاسو د ټولو اعمالو حفاظت وکړي. واقول قولي هذا. رب العالمین دې په موږ باندې د خیر باران وکړي. الله موږ ګناهګار یو، موږ تا ته سوال کوو الله موږ معاف کا، د خیر باران نه باندې وکړي. الله زموږ څه بیماران دي الله تعالی هغو شفا ورکړي. الله کوم مسلمانان په جیلونو کې د الله خپل کورونو ته راوستل کړي. الله زموږ د عمل کا او د ټولو مسلمانانو ملکونه یا الله د امن یو ښایسته ګل جوړ کړي. الله څومره بې امنیانې چې په څومره اسلامي ممالکو کې دي الله دا ټولې ختمې کا. یا الله دا بې امنیانې د یهودو او نصاراو ملکونو ته ولېږه. د مسلمانانو د یو بل سره مینه او محبت پیدا کا. پریشانیانې الله زموږ ختم کا. الله تا ته سوال کو د خیر باران نه باندې وکړي. الله موږ د ګناهونو د وجې نه بارانونه ګډوډ کېږي. الله موږ تا ته سوال کوو موږ معاف کړي. الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.